د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر سکندر حیات خان شیرپو په وفاقي کلیز بجټ د اطمینان څرګندونه کړې ده، خو وایي چې اوس هم د خوراکي توکو په ارزانولو کې کوشش پکار دی. نوموړي وویل چې د پښتونخوا صوبه تحریک انصاف په 9 کال حکومت کې تباهۍ په لور ولاړه وه، خو د مرکزي حکومت باوجود یې خو خپل حقونه صوبې ته راونړل. دا خبرې د سکندر حیات خان شیرپو د عمر زوکلي برسر عمر بختیار خان د مور د وفات وروسته په 3 مروز د دعا په محل کړی دي. ښاغلي شیرپو خان زیاته کړه چې په وفاقي کچ د پی ټی آی په حکومت کې غټې قرضې اخیستې شوې وې چې د هغې بوج اوس په موجوده حکومت او ولس دی. وایي چې په بجټ کې تنخواګانې زیاتول او کروندګرو ته ریلیف ورکول ښه خبره ده، خو د نور کار هم ضرورت دی. معاشي بحران خو خیر د تیر حکومت چې کوم 4 کاله کوم حکومتو د هغوی چې کوم قرضې اخیستې وې کوم دغه کړو د هغې د وجې نه هغه بحران جوړ شوی، خو اوس هغې کې نور هم اضافه شوې ده او ګرانۍ کې رس رضا اضافه کېږي لګیا ده. په دې حالاتو کې زما په نظر چې دا کومې تنخواګانو کې اضافه وکړه شوه، دې ته یو ښه نظر سره کتې شو. څه لږ ډېر چې زمیندارو له ریلیف ورکولو چې د خاورو قیمتونه او دغه بارې کې دوی ذکر کړی چې هغې کې کمی به راولو، د تخمونو ماني ډیوټیز ختمولو، دې ته ښه دغه سره ګورو. موږ اوس هم درخواست دی د مرکزي حکومت نه چې پکار دی چې دوی د غریبانو د مشکلاتو ته وګوري او ګرانۍ کې نور هم کمی راوستلو کوشش وکړي. دغه شانتې پټرولیم کم پروډکټس چې دي پټرول ډیزل قیمتونو کې کمی راوستی شي چې هغه راشي چې دې سره لږ خلکو ته ریلیف ملو شي. زموږ صوبایي حکومت چې د میاشت اخر راشي نو په دې سوچ باندې ناسي چې د تنخواګانې به د کم ځای نه ورکوو. عجیبه پوزیشن دی او بیا خصوصا په مرکز سره زموږ ډېر مسلې دي. په دې 9 کالو کې خو هغه کې هیڅ قسمه پیشرفتونه شو. زموږ اوس دا تمه ده چې کوم اتحادي حکومت دی چې دوی به دې طرف ته توجه ورکوي به او د صوبې د مشکلاتو کې به کمی راولي. تېر ځل هم چې کله موږ وزیر اعظم سره ملو شو نو موږ هم دا ریکویسټ یې کړو او د هغې نه پس زما خیال څه لږې ډېرې پیسې صوبې ته ریلیز هم شوې، خو مزید هم دې کې دغه کولو ضرورت دی ځکه چې زموږ د بجلۍ په نیټ هایډل پروفټس وایي هغې کې زموږ مرکز ته پیسې جوړېږي. دغه شانتې آیل اینډ ګیس سیکټر کې چې دی زموږ پیسې مرکز ته جوړېږي. نور هم داسې یو څو ایشوز دي چې هغې کې مرکز د طرفه چې کوم ته دغه ملو شي نو دا صوبه په خپل وسایلو باندې خپل خپو باندې ودرېدی شي. ښکاري داسې چې دا کیس اډو بیلټ شوی نه دی او کوم دغه چې په کارو چې دي رول پلی کړی وي رول یې نه دی پلی کړی. اوس دا تمه لرو چې دا خبره دې اوچته کړی شي صحیح صوبایي حکومت ټیم دی کې دغه وکړي او زموږ طرف نه هم پرې پوره ورسره سپورټ به وي ځکه چې دا صوبه زموږ ټولو مشترکه صوبه ده او د دې مسایل چې دي دا زموږ مشترکه مسایل دي. هغه زیاته کړه چې تحریک انصاف د صوبې په 9 کال حکومت کې د وفاق نه د صوبې حق نه دی غوښتلی شوی او که دوی په واک کې راغلل نو دا حقونه به راوړي. علب خان شیرپو، دلور نیوز 400 د قومي وطن